به موږ سره کار کوي، موږ به دوی سره کار کوو، موږ به یو ځای کار کوو د دې تلیسیمیا ماشومانو لپاره. دی چې کله نه پیدا شوی دی نو الحمدلله دی موږ سره چې کوم دی نو میاشت په میاشت بلډ لګ شو. 10 کاله دی ماشوم زما او ستاسو په محنت باندې او ستاسو په وینه باندې دی ماشوم چې کوم دی نه سفر وکړو. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حسین میډیکل لیب اینڈ تلیسیمیا سنټر د طرف نه مخاطب یم تاسو ته. موږ سره تقریبا په تلیسیمیا سنټر کې چې کوم دی تقریبا 85 پیشنټ دا شانتي مریضان دي، دا شان پیشنټ دي، دا شان ماشومان دي چې هغه د تلیسیمیا او ورسره د کینسر یا د ډایلیسیس پیشنټس دي. هغه کې چې کوم دی ډېر نادار او ډېر غریبانان ډېر پور پیشنټس دي چې هغه څنګه استاد تاسو ته وویل چې یاره په یو بیگ باندې تقریبا راځي 2000 روپۍ خرچه. نو دا 2000 روپۍ خرچه دا د دې سامان خرچه راځي دي چې زموږ سره ګټه مټه نشته. الحمدلله تقریبا د 2013 نه موږ دا مهم سٹارټ کړی دی. په دې کې موږ سره مختلف تنظیمونو چې کوم دی هغه هیلپ کړی دی. موږ هغه مشکور یو. انصاري مدینه ویلفیر ټرست انو دیم الحمدلله موږ سره چې کوم دی نو هغه منډه تړه په مریضانو کې په ډونرز کې داسې مریضان هم راغلي دي چې هغوی له چې کوم دی نو دوی پیمنټ هم ورکړی دی یا چې کوم دی ډونرز یې رالیږلي دي. الحمدلله منډه تړه دی موږ سره والې ده او انشاءالله اوس به چې کوم دی موږ دا یو عهد وکړو عبدالسلام استاد جي سره. انشاءالله دی به موږ سره چې کوم دی به موږ سره کار کوي، موږ به دوی سره کار کوو، موږ به یو ځای کار کوو د دې تلیسیمیا ماشومانو لپاره، د دې ډایلیسیس والا پیشنټس لپاره، د دې کینسر والا مریضانو لپاره. انصاري مدینه ویلفیر ټرست په مدد سره به انشاءالله موږ سکولونو کې، بازارونو کې، دغه شانتي کالجونو کې، یونیورسټو کې او مدرسو کې انشاءالله موږ به کیمپونه لګو، ډونیشن کیمپ وي، فری بلډ کیمپ وي. هغې کې به چې کوم دی نو مختلف ټسټونه موږ کوو، هغې کې به چې کوم دی نو موږ بلډ سکرینینګ کوو. هغه ټایم یې آن د سپاټ او هغه ټایم به چې کوم دی نو کوم ډونرز وي، کوم کسان جو نوجوانان بلډ ورکول غواړي نو هغوی نه موږ فری اف کاسټ بلډ اخلو. هغوی باندې به 1 روپۍ هم خرچه نه راځي. موږ به زوم هلته کې او کم کسانو خواهش کېږي نو تاسو موږ سره رابطه هم کولی شئ. زموږ آنلاین ویب سایټ دی www.husainmedicallab.com. تاسو دا هم وزټ کولی شئ. په دې کې موږ سره چې کوم مریضان رجسټرډ دي هغه هم تاسو کتی شئ. ورسره چې کوم دی نو د ډونرز لپاره هغې کې یو لیست دی، هغه ډونرز تاسو ځان ایډ کولی هم شئ. هغې کې یو موږ ته ډایرکټ دلته میلاویږي، موږ تاسو سره کانټیکټ کولی شو ایمرجنسي کې. او کم کسانو خواهش کېږي ډایرکټ دلته کې راتلی شي 24 غنټې راشي بلډ ورکړي. هغې باندې چې کوم 2000 روپۍ خرچه راځي نو تاسو ته پته ده پرایویټ ځای دی، خرچي دي او دغه دي. نو دغه 2000 روپۍ مریضان ورکوي. دا مریضان د دې خپل کورونه نشته، د دې خپل کورونه په کرایو باندې کورونو کې پاتې کېږي، رکشې چلوي، غریبانان مریضان دي، پلاران یې بیماران دي. ځکه چې کوم تلیسیمیا ماشوم دی نو دا تلیسیمیا ماشوم ده کې دا تلیسیمیا بیماري د بل ځای نه ده راغلې، د دغې مور پلار نه راغلې ده. د دې د مور د تلیسیمیا مریضه ده، ماینر تلیسیمیا ده. دی ته والد صاحب ته د دې ماینر تلیسیمیا ده نو هله د ماشوم میجر تلیسیمیا کې راغلی دی نو اټومیټیکلي د دې مور پلار ته هم مسله ده. نو هغوی هم دا شانتې مطلب داسې غټ کار نشي کولی. دې ماشوم ته وګوره، د دې ماشوم نوم چې کوم دی نو حزیمه دی او چې کله نه پیدا شوی دی نو الحمدلله دی موږ سره چې کوم دی نو میاشت په میاشت بلډ لګوي. میاشت په میاشت الحمدلله دی بل چېرته نه ځي، میاشت په میاشت دلته کې موږ سره بلډ لګوي. ستاسو په تعاون سره، ستاسو په منډې تړلې سره دی ته چې کوم دی نو موږ بلډ اویلیبل کوو. ټیک شو. 10 کاله دی ماشوم زما او ستاسو په محنت باندې او ستاسو په وینه باندې دی ماشوم چې کوم دی نو سفر وکړو. انشاءالله دې دپاره دې نه مخکې به هم انشاءالله د دې دپاره چې کوم دی نو موږ کوشش کوو تاسو موږ سره منډه تړله وښئ. دې ماشوم ته د ده پلار رکشه چلی، د ده پلار کور چې کوم دی نو خپل نشته، د کرایې کور یې دی. ټیک شو. او چې کله د ته وینه ضرورت شوی دی پلار یې ما ته ټلیفون کړی دی، پلار یې هم دلته کې ناست دی. انشاءالله هغه سره به هم خبرې اترې کوو. ما ته یې ټلیفون کړی دی چې یاره ما سره خو پیسې نشته بلډ. ما ورته ویلي دي الله به خیر کې ته راشه. تقریبا په دغه حساب سره چې کوم دی نو دې ماشوم ته د هغې 2000 حساب سره، د هغې 1500 روپیو حساب سره دې ماشوم ته 35000 روپۍ هم جمع شوي دي. ټیک شو. ما ورته غږ نه دی کړی. دې کې دا شان الله یو فرشته راولېږله، یو کس راولېږه، یو ګاهک راغلی و کارپېټ والا سره. هغه دا ماشوم ولیده چې یاره دته څه مسله ده. کارپېټ والا ورته کیسه وکړه چې یاره دغه شانتې د دې ماشوم تلیسیمیا ده، د دې چې کوم دی نو پلار یې غریب دی، وینه ورته خېږي، پیسو دغه ورته نشته. دی ورته زما ویلي دي چې یاره دی هم ورسره تعاون کوي. تقریبا 35000 روپۍ دته جمع شوي دي او هغه پیسې د اوسه پورې نه دي ورکړي. خو د باټرۍ والا هم هغه ته اوسه پورې نه دي ویلي چې یاره ته راشه او پیسې راکړه، نه هله به درته وینه لګوم. هغه فرشته الله دې وله اجر ورکړي، الله دې وله په مال کې برکت واچوي. هغوی چې کوم دی راغله ما سره خبرې وکړې.
ما ورته دغه سی وی بالکل مایدار اختیار دي. ما ورته بیا چې کوم دی زمونږ سافټویر دی انلاین سافټویر دی هغه ته ما ټول ډیټیل خو چې په دې ورځ دی ماشوم ته وینه لګېدلې ده او دا د پیسې د پاتې دي خو دا غي وشته دی نه ځکه غوښتل نشم. هغه ما ته وی چې دا پیسې وځه درکړم. ٹھیک شو بیا چې کوم دی هغه ماشوم د ماشوم پلار د چې کوم دی ما کالو کو هغه کس سره ملاو شو 35000 روپو چک راکړو امر د والد صاحب لور کو دی نو باسلی هغه کوم مادي سره چې کوم دی هغه پیسې چې کوم دی مال راکړو هغه باوجود تقریبا 5000 روپۍ دی ما ورکړ چې هغه تاسو خرچ شوله. کسان په کوم شته چې هغه مون سره د پیسو حواله سره ډونیشن کوي تاسو کسان په کوم شته چې هغه مون سره د ډونرز حواله سره چې کوم دی هغه کوي منډه تړل وخی. الحمدلله تاسو نو امید ساتم چې تاسو ومن سره استاد جی ومن سره تاسو په استاد جی سره تر اخره پورې د ماشومان ته سپورې ژوند دي منډه تړل وو. جزاک الله.